دا اوس په انډیا کې هغه د مودي چې کومه بي جے پی چې کومه پارټي ده پکې یوې زنانې د الله پر رسول باندې ډیر سخت ګستاخي کړې ده چې دا د الله رسول د 50 کالو دون عمر یو 50 کالو څو د 9 کالو انجلۍ یو غشتلا نور توري ډیر بیکار توري بیا د دې چې کوم پارټي مشران دی هغه تایید وکي و خبره د غصه ده دا اوس د مودي چې کوم کافر دي د وروسه پر معذرت نه دی غوښتنی هغه ته چې لکه د خبره مکوه نو چې دا به وایي الله چې دی جوړ سي ستا چې کوم دشمنان دي د محمد رسول الله چې کوم هغه ګستاخان دي د هغه سره به جنگ وکړي ته صحت ورکړي یا الله صحیح سلو انډیا والا خو په حق کافران دي کڅم شل کروڑه مسلمانان پاکستان د کشمیر چې کوم معاملې روانه دا خو کټر اسلام او کفر دی هغه ځان ته خبره دی چا بنیت دمځ کی کړي چې مزکه به مقصد دی الله به نه مقصد هغه ځان ته خبره ده صحیح سلو لیکن اصل خبره دا اندوان دا د بول دا د غواو بول چې خوري دا د سپیم بتر دی د محمد رسول الله څومره عظیم شان دی څومره عظیم حیثیت الله رب العزت ور کړی دی او یو کافر راولاړي چې دا خبرې کوي نو محمد بن قاسم نست کوي نو بیا به چیرې داسې خبرې کېدلای صحیح سلو دا خو زموږ په مرش کې د جهاد خبرې ورکسولې په مرش کې د جهاد خبرې ورکسولې بس ځکه اوس کافر چې دی هغه پر موږ باندې دومره بدمعشي وو ګستاخي چې د هغه کوي کني چیرې به کولای خالد بن ولید ویلی او کافر ته ویلی ولزما دي په خدای سره قسم زما دای ملګری دي یاران دي وتی ته شراب والله که دومره محبوب دي لکه زما و یارانو ته مجاهدینو ته چې مرګ څومره محبوب دي ته خطا وتلې ول په ما باندې صحیح سنو په مرش کې ګوره د جهاد توري راکې ورک سلو جهاد می در پښو لاندې کوي د جهاد خبرې مشاته وغورځولې هر سړی د خپل مزاج مطابق خپل کار چې دی هغه جهاد بولي لیکن هغه جهاد چې الله او رسول فرمایلی دي د کافر سره جنگ چې کوم خبره ده هغه ولاړ یو رکی سی ورور په سیاست او په جمهوریت کې ځکه چې یو کافر را ولاړی چې هغه زموږ د نبی دومره لوی ګستاخی کوي په ټول ژوند چې هر څو لوی ګناګار مسلمان هغه د چا ګستاخی نه کوي د موسی علی السلام نعوذ بالله د عیسی علی السلام نه د نصاراو نه د يهودو د انبياو نه کوي لیکن یو کافران دي ک عیسایان دي ک نصارا دي ک يهود دي ک دغه مشرکان دي ک دغه هندوان دي د بوتانو زامن دغه کوي نو صحیح شو سونه بده خبره د نظم الله سونه تړل سوي دي په مشک بے غیرتیا چې دا غراله مر بزدل سلو مر د دنیا زامن سلو مر د ژوند زامن سو چې خدای ورځ می ژوند زیات سي کنه د ژوند خو د آخرت څخه ژوند دی د جنت څخه ژوند دی نو دا کافران دی الله تبارک الله دې زموږ فوجانو ته دومره قوت ورکړي چې ټوکړي کې دا کافران صحیح سلو کشمیر پر کم ځای ودرې دی او د کشمیر یاسین ملک راواغه هغه کم ځای ته ودرې دی د کشمیر مسلمانان کم ځای ته د خپل الله سره زموږ د خپل د ایمان د کمزوري په خاطر دا شي کیږي یا ورور په 2 روپۍ خرڅیږي 4 روپۍ راکې منصب راکې نېشنلټي راکړل ورور بس موږ خوشاله یو خدای رسول جنت جهنم یو شی من دی پیاد نو په دې وجه باندې عزیزان الله رب العزت مشته هغه ژوند را نصیب کړي چې څنګه الله راضي کیږي څنګه د محمد رسول الله طریقه ولا خدای پاک دې موږ دومره نه کمزوري کوي چې کافران بس موږ د نبی ګستاخی کوي د عائشه صدیقه ګستاخی وکړي یو سړی د غوا بولی چې د عبادت پنځ د غواسي خدای جوړ کړی دی او هغه بیا ولاړی څونه عجب خبره ده څومره عجب خبره ده او عجب خبره ده موږ الله د هغه حاله ساتلی چې موږ نعوذ بالله یندوان مشرکان د غوا او عبادت د غوا او بول خړل دغه الله ساتلی موږ دې خاله راوستلی ایمان اسلام قران وحدانیت خپل رب ختم نبوت د خپل نبی دای مشتره نصیب کړه څونه غټه خبره ده و ای سعادت بزور بازو نیست د الله پیر زوینه د چر کړه ده بس داغه به دعای چې الله رس اخله یمه پر داغه ایمان او اسلام ژوند راکا او پر داغه ایمان او اسلام بیا مرګ راکا الله دې ویل اور دل قبول منظور وګرځي الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک طریقې را نصیب کړي الله دې پر دې تور موږ بچان قریبان عزیزان ټول عالم انسانیت خاص کر مسلمانانو ته پر دې تور مرګ ورکړي چې مری دا ویلا اله الا الله محمد رسول